یقینا چې تور ته په سپین باندې فوقیت نه دی حاصل، سپین ته په تور باندې فوقیت نه دی حاصل، عرب ته په عجم باندې فوقیت نه دی حاصل، او عجم ته په عرب باندې فوقیت نه دی حاصل، مالدار ته په غریب باندې فوقیت نه دی حاصل، غریب ته په مالدار باندې فوقیت نه دی حاصل، پاکستانی ته په افغانی باندې فوقیت نه دی حاصل، او افغانی ته په پاکستانی باندې فوقیت نه دی حاصل. دا بیان دا زمونږ او ستاسو د دین اسلام او زمونږ او ستاسو د رب او د خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم بیان دی. نن سبا مونږ په قوم پرستۍ کې اخته یو، دا مالدار دی او دا غریب دی او دا افغانی دی او دا ماجر دی او دا پاکستانی دی او دا عرب دی او دا ترکش دی، مونږ په دې کې ننوتي یو، حالن کې د دین اسلام درس څه دی؟ زمونږ او ستاسو رب په قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مقصد می ټول په دې خبره کې دی، هیڅ چاته په بل باندې فوقیت نه دی حاصل. د کمې قبیلې او قبایل چې تاسو ګورئ، زمونږ د رب فرمان دی، فرمایي چې دا څومره قبایل او قبیلې چې تاسو دي دا صرف او صرف د تاسو د پهچان دپاره دي چې تاسو یو بل وپېژنئ. دې دپاره نه دی چې زه عربي شومه نو زما درجه چې دی اوچته شو، عجم ماته زه به عجمو ته په سپک نظر ګورم، دغه رنګې زه پاکستانی شومه نو زما درجه په افغاني باندې اوچته شو، زه به افغاني ته سپک نظر کوم، یا زه افغانستانی شومه افغانی شومه نو زه به پاکستانی ته سپک ګورم. نه، زمونږ او ستاسو د رب هغه معیار چې د الله ته د نږدې کېدو د اوچتېدو دی، نو رب هغه معیار بیان کړی دی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی ته هغه څوک نږدې دي، د الله تعالی قریب او د اوچتې درجې والا خلک هغه دي چا کې چې ډېره تقوا وي. څوک چې څومره الله ته نږدې وي دا به اوچت وي. نو لہذا دا پیغام دغه میسیج زه په دې وجه ریکارډ کوم چې نن سبا مونږ او تاسو که سوشل میډیا وګورو، یو قسم ته د نفرت هغه اور لګېدلی دی. زه بیا بالخصوص زمونږ او ستاسو پښتنو ترمنځ د افغانستان او د پاکستان چې څومره پښتانه دي، دغه رنګې د پښتونخوا بالخصوص، لہذا پښتانه او مسلمانان انما المؤمنون اخوه، دا په خپلو کې رونه دي. نو لہذا څنګه چې په یو کور کې د دوه ورونو ترمنځ اختلافات راځي په وړو وړو خبرو باندې، او هغې دغه وړې خبرې چې دی دا ختموي، غټ اختلافات چې دی دا ختموي، دغه رنګې مونږ او تاسو هم پکار دي چې د سوشل میډیا په لاره باندې دغه کم اور چې لګېدلی د پښتنو ترمنځ او چا لګولی دی، د دغې خلاف مونږ کار وکړو، او د پښتنو ترمنځ چې کومه دغه د نفرت پیزا لګیا دی شروع ده، او دغه د نفرت اورونه بلیږي، په دې کې د دې په مړ کولو کې او د دې په ورکولو کې خپل کردار ادا کړو، ځکه الله ته هغه څوک نږدې دي کوم چې